بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولاد دی او الله پاک ډېر پیغمبران را لېږلي دي، خو د ټولو نه د بني اسرائیلو دپاره چې کوم لوی پیغمبر او د نبی علیہ السلام نه پس به د هغه لوی امت جنت ته داخلیږي هغه حضرت موسی علیہ السلام دی. خو ناکرده دی خلکو ډېرې کړي دي او داسې حرکتونه یې کړي دي چې د هغې مثال به هم تاسو پیدا نه کړي. دومره خطرناک خباستونه یې کړي دي. لکه یو خباست د هغوی چې رب العالمین په قرآن شریف کې ذکر کړی دی هغه دا دی، دوی کې یو سړی او مورخین وی نوم لیکلی دی عامیل. د هغه یو ورواره د دې عامیل لور یې غوښتله چې ما له دا خپله لور د تره دا لور دا په نکاح راکړه. هغه ورته انکار وکړ چې نه درکوم. دا د انسان خوښه ده، چا له لور ورکوي او چا له یې نه ورکوي. هر انسان سره د خپل اولاد فکري، د بل وسره فکري. بعضې وخت کې یو سړی خوښي یو ځای یې خوښي، ماحول داسې وي چې هغه برابر ني، نو دې کې څه جنجال نه دی پکار، خو به هر کیف هغه الګ جنجالي و. هغه تره ته په زړه کې واچوله چې ما له خو دې تره دا لور را نکړه او هر وخت چې به نو زه به دې نه پرېږدم، دې به وجنم. وخت پکې تیر شو سازش او سکیم یې ورته جوړ که. دا ترې چې ته ځنګل ته تللی و دې ورپسې لاړ او په هغه ځنګل کې یې مړ کړ. رواره لګي شو ترې مړ کړ. په داسې طریقه باندې مړ که چې هغه څوک ته خبر نه شو، پته ونه لګېدله. او بیا ترې مړ که او چورلټ بیا چونکې دی ترو، نو بیا منډې موالې د ما تره چا وجلی دی، د دې بدل بالم پرېږدم نه. کله په یو دعوه کله په بله دعوه خبره دې ته ورسېدله چې شکونه پکې زیات شو او دوی خو 12 قومه و. ما تاسو ته مخکې ویلو چې 12 قومه دي، 12 یې چینې دي. نو یو قوم په یو دعوه کوي یو بل قوم په بل دعوه کوي. دې ته خطره ورسېدله چې ممکن ده د قومونو په منځ کې جنگ جوړ شي او د موسی علیه السلام امت دا په لوی اختلاف کې پرېوځي. ځکه دا ټول یو ځای په وادي تیح کې اوسېدل. هغه صحرا کم چې صحرا د بحر قلزم نه دوی پورې وتل او د هغې یو طرف شام سره لګېدلی دی، بیت المقدس علاقې سره، او وادي سینا چې کم کوهی تور دی بل طرف هغې سره لګېدلی دی. لویه دشته ده او لوی بیابان دی. دا هغه وخت چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د خپل امت سره په دې دشت و بیابان کې دیره دي. من او سلوا ولرارځي، ما درته مخکې جمعه کې ویلي، او سورې پې وریس کوي، جامې یې نه زړېږي. الله پې دې احسان کړی، نه به یې جامې خیرنېدلې او نه به یې جامې زړېدلې. هیڅ قسمه دا مسله پکې نه وه. نه جامې خیرنېږي او نه جامې زړېږي. او ښکلې مزېدار آب و هوا د خشته اوبه وله خدای د معجزې د موسی علیه السلام پیدا کړي دي. د کاڼي نه 12 چینې روانې دي چې هر قوم ته خپله چینه بیږي. هلته یو خباست لا بله مو من او سلوا دا سیسی به وله راتلې. دا مړزان خو نه دي زموږ علما مړزان لیکي انډیا والا. او ما تاسو ته ویلو چې دا سیسی وې غوښه یې خوږی او د مړز نه غټې کمترې برابرې تقریبا کورکوړې عمرې. نو پیغمبر موسی علیه السلام ورته وی چې دا ګورې ذخیره کوی ما څه کوی په زړه غوښه چې تاسو یې ځان له ذخیره کوی، تازه ده له راځي که نه. نو دا سپیرو ما خو ویلو چې دې خباستونه او سپیروتوب مې راته ویلي، دوی به هغه غوښې ځان سره سبا او بل ورځ دپاره ذخیره کولی چې ته خلاصې نه شي او بندې نه شي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث کې راځي، وی که بني اسرائیلو دغه غوښه نه ذخیره کولې غوښه به نه څښا کېدله، خو دوی ذخیره اندوزي شروع کړه. نو الله تعالی په غوښه د څښاوالي نظام راوسته. اوس چې غوښه دی چې ته په یخ ځای کې ښودي خو بېله خبره ده، خو که په یخ ځای کې د کې نه ښودله نو غوښه څښا کېږي. دا د انسان دپاره یو بهترینه غذا ده او بهترین خوراک دی. نو الله به دا محفوظ ساته، خو بني اسرائیلو غوښه خزانه کړه.
ذخیره اندوزي یې د غوښې وکړه نو الله ورته پې بیماري راولګوله نو ګوره څومره تاوان یې ځان ته ورسو او نورو خلکو ته هم تاوان ونه رسو. یو بل حدیث هم ورسره دی وی که حضرت حوا علیه السلام نه وی نو بیا به ښځې د خاوند سره هم ټګی نه ګول. په انسان کې د مور او پلار اثرات وي نو هغې خو ټګي نه ده کړې حضرت حوا علیه السلام خو شیطان وسوسه ورچوله او هغه ورته قسمونه وخوړل او په جنت کې خو هغوی چې ته د دروغې قسم اورېدلې نو چې په دروغه به ملا څوک قسم خوري نو ګمان یې پرې وکړو نو آدم علیه السلام ته یې ویل چې دې بوټي له به ګوتې یوسو دا د همیشوالي بوټي دی همیشه به یو د خدای هغه خبره ته یېره شوه دې قسمونو سره خو بیا هم د آدم علیه السلام د بوټي د ګوتو وروړو ذریعه حضرت حوا علیه السلام ولګېدل. نو که حوا نه وې نو ښځې به خاوند سره خیانت نه وې کړی او که چېرتې بني اسرائیل نه وې او دا غوښه یې نه وې خزانه کړې خوندي کړې نو غوښه به نسخه کېدله دی بل خباستو. به هر کیف قومونه دي نو د دې قومونه یو بل سره او وادي تیح دي ټول په یو ځای دیره دي په یو میدان کې پراته دي یو بل سره یو ځای پراته دي خیمو کې پراته دي میدان کې پراته دي نو جګړه جوړه شو چا وی دا سړی تا وجلی دی هغه وی نه دا د هغې قوم سړي وجلی دی ممکن و چې د دواړو قومونو په منځ کې پکې لوی اختلاف راغلی وي. قرآن شریف کې الله وایي قتلتم نفسا دغه د مدینې یهودیانو ته وایي چې ستاسو مشرانو یو نفس مړ کړه یو سړی مړ کړه په خپله سړی مړ کړه فدارأتم فیها او بیا هم پکې یو بل سره اختلاف جوړ کړه مړم په خپله که او بیا هم په بل وراړو هغه وجلی دی او ده وجلی دی او ده وجلی دی لیکن پرېښودی مې چې ته الله وي والله مخرج ما کنتم تکتمون تاسو چې کوم شی پټو الله وي ما ښکاره کوه لکې دا رالل لکې خو الله خبره چی حضرت موسی علیه السلام ډرالل صاحب زمونږه سړی مړ دی مونږ له قاتل لا پیدا کا زه دله څنګ پیدا کړم وی تا الله ته سوال وکړه چې مونږ ته قاتل وښیي چې مسله ختمه شي او که الله مونږ ته دا قاتل ونه ښو نو دا خو لویه فتنه او فساد دوه قومه جنګېږي درې قومه جنګېږي او دا امت ټول تباه کېږي. حضرت موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ چې الله د دې قاتل د ښکاره کولو یو بندوبست وکړه نو الله وی ډېره ښه ده نو دوی ته حکم وکړه چې تاسو یو غوا لاله کې اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة یو غوا لاله کې دا د الله حکم دی د ځان یې ونه وي ان الله یأمرکم الله درته اډر کوي اډر دی حکم دی ان تذبحوا بقرة غوا لاله کې دوی پکې رالل دا مشران یا صاحبه دا څه کې ملنډې ټوقې کې اتتخذنا هزوا مونږ پورې ملنډې کې ټوقې کې د غوا او د مړي څه تعلق دی چې غوا لاله کو مونږ خو چې مړي جم دی که قاتل لا ته وښایه په یو طریقه مو قاتل نو اوس د غوا او د قاتل د خولو څه فایده ده او د دې څه نسبت دی چې ته مونږ ته وایې چې غوا لاله که او ګوره یاد ساتئ دوی خو ټول عمر په فرعون قوم سره یو ځای تیر کړی په مصر کې د هغه مشرکانو سره یو ځای ژوند تیر کړی نو د هغې رسمونه رواجونه پکې راننوتي نو هغوی به د غوا عبادت کو او د غوا به داسې عبادت کو چې غوا به ډېره لویه مقربه ګڼله لکه اوس هم هندوان د غوا ته په ډېر ښه نظر باندې ګوري. تاسو ته پته ده په انډیا کې د قربانو په ورځو کې د مسلمانانو د هندوانو څومره جګړې کېږي دا هم په دقه کېږي چې مسلمانان قربانۍ کوي غواګانې حلالوي او هغوی وایي چې غوا خو زمونږ یو مقرب شی دی غوا ته خو هغوی سجدې کوي. هندوانو اوس هم دا قید او دا قانون دی په دې وطن کې پاتې شوي دي د دې مشرانو نه تپوس وکړئ ما خپله تپوس کړی د مشرانو ځکه درته وایم هغوی چې سار پاسې د غوا سوټه راوالي نو هغه په کوي باندې مږي د غوا د سوټې دونه احترام به دلته چې کوم هندوان پاتې شوي دي سوټه به یې واغېسته او هغه به یې د کوي نه تاول او په کوي پورې به هغه د غوا سوټه مږله او په دیوال د پاسه به اوچت ځای کې مږله مجال شته چې د غوا د سوټې نه د هغوی غوښوې جوړ کړي یا سپیا کرې ته جوړه کړي او یا دې چېرته خرڅه کړي او یا دې ګنده ځای ته وغورځوي د غوا دونه هغوی احترام کوي د غوا ته د ډېر قدر په نظر ګوري او د الله پکې حکمت دا دی چې د غوا در باندې لالوم ولې ځکه بني اسرائیلو سره هم ژوند تېر کړی دی هغوی غوا ته د عزت او قدر په نظر خدای ورته وایي غوا ته نو زه تاسو هغوی سره هم ژوند تېر کړی دی هغه رسم در کې په دې رګونو کې پروت دی چې د غوا لاله کې چې دا رسم هم ختم شي کم قوم چې چا سره یو ځای ژوند تېر کړي هغه رسمونه پکې راځي
زمونږ د قوم د مشرانو دلته هندوانو سیدل د هندوانو هغه رسمونه په مونږ په دې خلکو کې هم راغلي دي هندوانو به څه کول هغه رسمونه یې درته ښیم هندوانو به دا کول ما په خپله اورېدلي د مشرانو نه مې اورېدلي چې مړی به شو او کله به یې لمبه د تختې حلوا به یې پخوله دا د هندوانو رسم دی اوس زمونږ خلک هم چې مړی شي او لمبه یې د تختې حلوا پخوي چرته نبی علیه السلام حکم نه دی کړی چې تاسو مړی لمبوی نو دې خوا په تخته چې دې واچوئ حلوا پخه کړئ چرته صحابه کرامو دا حکم نه دی کړی چې یاره تاسو مړی یو ځای کې لمبیږي حلوا پخه کړئ او نه صحابو دا کار کړی نه تابعینو دا کار کړی دی نه تبع تابعینو کړی نه سلف و صالحینو چا هم دا کار نه دی کړی خیرات کولی شي هر وخت کې کولی شي د خیرات دپاره نه د ځای څه خصوصیت شته او نه د مکان څه خصوصیت شته هر وخت کې خیراتونه کولی شي خو د تختې د حلوا چې به دلته پخوله دا د هغه هندوانو رسم په مونږ کې رادننه شوی دی راننوتی دی په دې خلکو کې یا تختې ته به هغوی شمه او ډیوه بلوله چې کوم ځای به یې مړې لمبولې اوس هم بعضې خلکو کې دا رسم او رواج شته هلکه وی مړی شو او دې تختې هغه کوټه کې وي رڼا کې شمه پکې بله کې ډیوه بجلی پکې بلې هلکه دا ولې وي دا روح دلته راځي نو چې تیاره ني او رڼه یې وته په دې دومره لویه لاره چې د لویې مقبرې نه راځي نو خیر دی که تیاره ده خو چې دلته رڼه دا چا ویلی چې روح دلته راځي روح خو نه راځي دا غلطې خبرې دي روح یا په سجین کې پروت دی که مردار دی که مردار دی نو روح په سجین کې پروت دی او که مردار نه دی نیکبخته دی نو روح په جنت کې پروت دی روح په علیین کې پروت دی خدای والی دی چې د دنیا د کړونو نه لاړ علیین ته او جنت ته او بیا تورنګزو ته راځي پاگل دی زه یو جنت ته لاړ شم او زه یو خشته باغ ته لاړ شم او زه بیا وایم چې نه زه تورنګزو ته ځم او زه دنیا ته ځم هغه تورې کوټې ته ځم چې کوم ځای لمبولی شوی یم خدای والی یم او چې په سجین کې پروت دی او فرشتو نیولی دی او وښکي وله شلی او دا سر وله ټکی نو هغې یې دې ته پرېږدي چې د لاړ شه د کور لږه د ښځې تماشه به هم وکړي داسې د خلکو رسمونه رواجونه دي دا رواجونه دي د خلکو ورونو ګورې دې رواجونو رسمونو له هېڅ اعتبار نشته نو دا بعضې رواجونه د هندوانو دلته وو هغه رسمونه د خلکو د هندوانو سره یو ځای ژوند تېرو نو هغه رسمونه پکې رادننه شوي دي دقه رنګې بني اسرائیلو کې دا رسم وردننه و چې د غوا به ډېر احترام کو قدر به کو ځکه فرعونیانو دا چل کو نو الله پکې دا حکمت و چې ودرېږه دا غوا لالوم اسم خدای دا مړی جم دی کولی شو ولې عیسی علیه السلام چې به چف نارې کړی و مړي ته به یې قم باذن الله نو فورا به مړی جم دی شو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یبرئ الابرص والاکمه ویحیی الموتی باذن الله چوپ پې نارې کړی برګې به هم جوړ شو چوپ پې نارې کړ لون به هم جوړ شو لون به هم جوړ شو مونږ څه خبر وګڼې دا بشیر جان به موله بوتلی و چې و چوپ پې وکړه خو خیر هغه زمانه کې دی نو دې زمانه کې اوس هغه نشته نو چې چوپ به وکړ لون به جوړ شو برګې به جوړ شو مړي ته به ویې قم باذن الله د الله په توفیق نو په بسې نو دا خو الله کولی شوه خو د غوا علالولو کې حکمت تا دی یو څو حکمتونه مفسرین نورم نقل کړي دي یو پکې دا دی چې پرېږده چې د غوا لاله شي چې دا تعظیم د خلکو د غوا دړه نه وځي ښه جناب نو وی تاسو غوا لاله کې هغې وی ښه اتت مونږ په ټوقې کې د غوا او د مړي څه نسبت او د جمدي کېدو او د قاتل د پیدا کېدو او غوا خو ډېر معزز شی دی دا څه کې حضرت موسی علیه السلام ورته غصه شو ظالمانو زه درته وایم ان الله یأمرکم دا د خدای حکم دی او تاسو وایې ټوکې را پورې کې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین زه د جاهلانو دا ټوکې جاهلان کوي ټوکې ټقالې مسخرې او ملنډې جاهلان کوي او زما د جاهلانو د صحبت او مجلس نام امان دی خدای مې د هغې د مجلس نام ساتي نو تاسو لا ما ته وایې ته ټوکې او مسخرې کې زه د خدای نه سوال کوم چې خدای جاهلانو نه مې ساتئ هر وخت د خدای نه درخواست کوم نو چې د جاهلانو ملګرتیا مې نه ده خوښه هغې سره مې ناسته نه ده خوښه نو زه به د جهالت خبرې کوم چې څوک د جهالت خبرې کوي هغه ته خو جاهل وایي زه الله نه پناه نیسم خدای مې دې داسې نه کي الله مې دې داسې نه کي بس پوه شو ظالمانو دا خو د الله حکم دی او دا دونه معجزې م ولیدلې بیا هم پکې شک او شبهه کوئ وی ښه یو چل دی جي ټیک شو غوا به حلاله کوم خو مونږ ته غوا وښایه
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الله نه سوال وکړه ځکه د الله حکم ته وی چې الله وی چې غوا لاله کې دا به څنګه غوي، دا سوال وکړه د الله نه. حضرت موسی علیه السلام ډېره ښه ده. قال انه یقول، الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام ورته وایي انها بقره لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وی دا غوا داسې ده چې نه بوډۍ ده او نه ځوانه ده، نه بچی ده او نه بوډۍ ده، درمیانه غوا ده. بس یو درمیانه غوا راونیسئ حلاله کې. الله حکم کوي حلاله کې چې اوس پته ولګي سړی راجمدي کېږي او که نه راجمدي کېږي. نو دوی خوړه کې دوه غلاګانې وې. یو غلی پړه کې دا و چې خدا غوا حلاله نه شي. غواله ګوتې کوم ځای ورتلې په فرعونیانو کې اوسېدلي، او دویم دا چې دا څوک مطالبه د قاتل کې، قاتل هم دوی کې دی. دا خو به اوس مونږ خپل سړی به ښکاره شي. دعوه هم په یو قوم وکړه، په بل قوم هم وکړه، په مختلفو قومونو دعوې کوو. منځ کې شي غلا خو په دوی کې ده. نو اوس خو یې خبره د خولې نه وتې وه، ګنې غلا په دوی کې وه. او الله هم راټینګول چې اوس پته راته ولګېږي. په یو قوم دعوه کوې، په بل کوې، په اوس هم بعضې خلک داسې وي قتل یو کې او دعوې په نورو خلکو کوي. نو تاسو په خلکو دعوې کوئ. نو غله کې غلا و چې غلا خو په مونږ کې ده. او دویمه دا چې غوا به څنګه حلالو. نو بانې یې جوړولې. نو بیا وله رالل موسی علیه السلام ته چې ادعو د الله نه سوال وکړه د پروردګار نه ما لونها، چې دا غوا رنګ راته وښیي چې رنګ به یې څنګه. نو موسی علیه السلام ورته بیا د الله نه حکم کوي. قال انه یقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. دا داسې غوا ده چې تکه زیړه ده. زو زیړه غوا به ورسره پیدا کړي، پته به راته ولګي. توره پیدا کېږي، سپینه پیدا کېږي، برګیم پیدا کېږي، خړم پیدا کېږي، او دا زیړه به څنګه پیدا کېږي. او داسې زیړه نه، فاقع لونها شوخه زیړه، پیکه زیړه نه، شوخه زیړه، شوخه چې پوره زیړه یو پیکه زیړه بیخه نه وي، لکه دا بادامي کلر شو مثلا، او یو شوخه زیړه، شوخه زیړه به او داسې شوخه زیړه به هم نه چې هغه رنګ خلکو ته بدې ښکاري. تسر الناظرین چې سړی ورته ګوري نو سړی به ورته خوشحالي. او خو ډېره ښشته غوا ده، یاره دا چې زما وي، یاره ډېره مزېداره غوا ده، یاره چې دا خو ما سره وي. نو زیړه شوخ رنګ، خو شوخ هم هغه بدنما رنګ نه چې د هر چا زړه ته پرېوځي. نو دی بیا ګرځېدل لا ګرځېدل. نو درېیمه بانه یې جوړه کړه. نو بیا رالل. یا صاحبه الله نه دې سوال وکړه ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. وی صاحب دا شعر باندې ګډوډ شو. موږ ته پوره لږ بیان وکړه چې دا به څنګه وایي، او که خدای ته منظور ای نو دا غوا به پیدا کېږي، دا کار به کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضور پاک د قرآن شریف شرح کوي. حضور پاک مبارک فرمایي وی که دوی ته لومبی د غوا حکم وشو چې غوا لاله کې، وی که هره غوی رانیولې وه حلالولی نو دې کار پې کېده، هره یوه یې چې رانیولې، خو ځان باندې په خپله خبره سخته کړه. او په دې دویمه خبره کې که انشاءالله نه وی ویلې چې انشاءالله لمهتدون، نو تر قیامته پورې به ګرځېدل او غوا بیا نه پیدا کړې. دې نه دوه خبرې معلومې شوې. وروڼو ګورئ، محض قصې مه اورئ، مسایل پکې زده کې. یو خبره خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبره کې به نکته چینی نه کوې، چونو چې را به نه کې، بس چې پیغمبر درته حکم وکوی ښه فورا عمل کوه. یو عالم درته یو مسله بیان کړه، بس فورا عمل کوه، چونو چې را به نه کې. یو عالم درته وایي هلکه پلار دې مړ شو، د زوی دومره کېږي او د لور دومره کېږي او د ښځې دومره کېږي، چونو چې را به نه کې چې دا ولې دا دومره ولې ده او دا دومره ولې ده، او دا شی دا دومره ولې دی او دا شی دا دومره ولې دی. دا قصې پسې به نه کوې، ځکه پیغمبر چې خبره کوي د چا کوي؟ د الله کوي، او الله له ستانه لویه پویه ده، او د پیغمبر پویه هم ستانه زیاته ده. او عالمان چې درته کومې خبرې کوي دا د خدای او د رسول کوي، د ځان یې درته نه کوي. که شک دې پوي دونه ورته ویلی شي چې یاره استاد جي دا خبره د خدای د رسول ده او که د ځانه دې راته کړې ده، دا دومره په یو طریقه دې تپوس وکړه. نو یو خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبرو کې، او دارنګې د پیغمبر چې خبرې درته څوک کوي عالمان، هغې کې به چونو چې را نه کوې، ټس ټوس به پکې نه کوې، بس خبره به منې. یو دا معلومه شوه.
دې کې برته د نبی حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په بخاری شریف او په مسلم شریف په دواړو کې شته. نبی علیہ السلام مبارک یو ځل د حج خبره وکړه چې حج کوي. یو صحابي دی حضرت اقرع ابن حابس رضی الله عنه، هغه فوراً پاسید وی افی کل عام یا رسول الله، هر کال کې به حج کو که یو ځل به کو؟ نو نبی علیہ السلام خاموش شو، لکه غصه ولا ورله خو خاموش شو. نو بیا فرمایل وی ولو قلت نعم، وی که د خولې نه مې ده وتې وي چې هر کال به کوې لوجبت، بیا به هر کال در باندې حج واجب او طاقت به هم نشو لرلی. ولې تا تپوس وکړه چې هر کال به حج کو؟ نو الله به د دوی ورسره جوړ ډېر شوق دی، ډېره مینه ده سره. نو د پیغمبر خبره د خدای خبره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر چې کومه خبره کوي د ځان خپل خواهش نه کوي، الله ورته زړه ته وحی کوي. نو فوراً به د پیغمبر زړه ته دا وحی راغلی و چې ورته وایه چې وکړه هر کال کوې. نو بیا به هم طاقت نشو لرلی. بس وی چې زه راته یو خبر وکړم عمل پې کوې. که مې درته ویلي چې بار بار کوې نو بار بار کوې، که مې درته ویلي چې یو ځل کوې بس. حج البیت راغلی دی او دا طالبان پې پیږي سبب یو دی، بیت الله د حج سبب دی، هغه په یو دی، یو هغه دوه نه دي درې نه دي، نو یو ځل فرض شو. او د مونځ هغې کې اقیمو راغی معنا بار بار کوې. او ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، هغې کې وقت راغلی دی او وقتونه د مانځه بار بار راځي، نو بار بار پکې خبره خلاصه شوه. نو چې ما درته ویلې وي چې نو هر کال به د باندې بیا فرض و، نو وی چې د کمې خبرې د تپوس ضرورت نی، ولې بار بار تپوسونه کوې؟ یو ځل نبی علیہ السلام مبارک ناست و، یو سړي تپوس وکړ، جواب یې ورکړ. داسې تپوسونه شروع شو چې هغه مناسب تپوسونه نی. په عربی کې دې ته اغلوطات وایي، دا منع ده. ګورئ نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات، نبی علیہ السلام د داسې تپوسونو نه منع کړی چې ته پې سړی غلطی. د پښتو معنا مې درته وکړه، بل پې غلطی. لکه اوس بس یو سړی به تپوس وکړي هلکه داسې پیغمبر داسې ښځه کمه ده، داسې ښځه کمه ده چې یو مور په یو پیغمبر وادي او خور په بل پیغمبر وادي او لور په بل پیغمبر وادي، دا بس. او دا په خپله په بل پیغمبر وادي، دا په یو پیغمبر ده، خور په بل پیغمبر ده، مور په بل پیغمبر ده، لور په بل پیغمبر ده، دا به څوکي داسې ښځه. نو ما ورته ویې زه د یو تپوس کوم، مې داسې ښځه به څوکي چې لور په یو پیغمبري، مور په بل پیغمبر وادي، خور په بل پیغمبر وادي، دا په بل پیغمبر وادي، او نیا په بل پیغمبر وادي، او د نیا په بل پیغمبر وادي، او د نیا خور په بل پیغمبر وادي، او نوسی په بل پیغمبر وادي. وی چې دا دې راته څه ووې؟ نو مې تاسو ووې. دا د عقیدې خبره ده، یو تپوس د عقیدې وي نو کا. هلکه وی د ابراهیم علیه السلام د مور څه نوم دی؟ ما وی ستا د نیکه د مور څه نوم دی؟ ای ما ته خو پته نه لګي. نو ما تا ته د خپل نیکه د مور پته نه لګي چې د سره په درېیمه پیړۍ کې تېره ده، نو هغه څونه زره کاله مخکې تېر شوي، زه ترې څه خبرې؟ ما ته یې څه پته لګي؟ بل ورځ به چې ابراهیم علیه السلام کم پټکې په سر کړی 100 ګزه او پلنسو نه او رنګي سینګ نه او په کمه کډی جوړو، زه به درته څه وایم بیا؟ دا پزول خدای ته پزول سوالونه وایي. بل ورځ به بل تپوس وکړي نوح علیه السلام کم ځای قبر دی، د لوط علیه السلام قبر کم ځای کې دی، د ایوب علیه السلام قبر کم ځای کې دی. دا تپوسونه به شروع کړي. کم تپوس چې عقیدې سره تعلق لري بېشکه وکړه، کم تپوس چې د عمل سره تعلق لري چې ته پې مکلف یې د خدای نه چې دا به کوې او که دې ونه کړو ګناهګار کېږې، هغې تپوس وکړه. کم چې د حرام و حلالو سره تعلق لري تپوس یې وکړه. کم چې د اخلاقیاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه. کم چې د آداب و سنن و مستحبات و مکروهاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه. ځکه ته په هغې مکلف یې کې به یا د بعضو نه به ځان ساتې. او د دې خبرې څه فایده ده؟ د دې اوس به دلته بیا وی چې یاره هغه غوا چې حلاله شوه چې هغه غوښې چا وخوړی، هغه غوښې چا وخوړی، سرمن په چا خرڅه شوه، هغه سر یې چا وخوړه او هغه جبه یې چا وخوړه او مازغه چا وخوړه. نو زه هلته موجود وم چې درته ووایم، زه خو هلته نه وم. دا سوالونه چې دي دې ته اغلوطات وایي. د دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. دا موبایل والا اکثر دا قصې کوي، هغوی پکې خپل مقصد دي، هغوی پې دا میسیجونه یو بل ته لیږي نو او دا هغوی پرې چې دا موبایل زیات استعمالیږي. زمونږ خلک هم دا تپوسونه کوي. قطعا که چا هم نه داسې قسمه تپوس وکړو جواب به نه ورکوي، وایي دا سروره سوال هم ګناه ده او جواب هم ګناه ده.
په زول یو نه تپوس وخت ضایع کوئ. د دې په ځای دا تپوس وکړه مانځه کې څو فرض دي، دا تپوس وکړه قومه فرض ده که واجب ده، جلسه فرض ده که واجب ده، جنازه به په کومه طریقه کوم. یاره سړی به خوشحاله چې دا تپوس یې وکړه. نو حضور پاک مبارک یو ځل دغسې ووی تپوسونه وکړئ، نو چا پکې تپوسونه داسې شروع کړل چې هغه غیر مناسب و. نو یو صحابي پکې تپوس وکړه من ابي چې پلار مې څوک دی. هغه صحابي ته به بعضې خلکو لږ غلط نسبت کو، وی من ابي وی ابوک حذیفه، وی ستا پلار چې دی هغه حذیفه دی. نو نبی علیہ السلام مبارک چې رنگ بدلیده او وی شابه نن تپوس کوي مانه تپوس وکړي، نو رنگ یې بدلیده. حضرت عمر چې د نبی علیہ السلام مبارک رنگ ته وکتل چې دا خو غصه شو، مونږ خو وی چې ګني خوشحالیږي په تپوسونو، خو پې غصه شو او رنگ یې بدل شو. نو بخاري کې راځي فبرک عمر علی رکبتیه، په دې کونډو د پاسه کېناسته، کونډه لکه التحیات شکل کې کړو کېناسته او فورا رضوینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. الله ګورې موږ ټول په دې راضي یو چې الله م رب دی، ټول په دې راضي یو چې نبی علیہ السلام مبارک زموږ پیغمبر دی، او ټول په دې راضي یو چې اسلام زموږ دین دی. او نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، د خدای او د رسول د غصې نه امان غواړو چې دی یو ځل نه بار بار دا خبرې کوي. نو د حضور پاک غصه سړه شوه. ګوره دا تپوسونه بې ځایه څه کوي چې څوک مې پلار دی، خو چې مثلا حدیث کې راځي الولد للفراش وللعاهر الحجر، چې څوک د چا مور د چا په نکاح کې د پلار یو مغه دی، نور ډنډې مه لټوه. تاسو ته وایم دې کې به بیا نورې ډنډې نه لټوي، تپوسونه به زیاتي پکې نه کوي. تاسو ته وایم نو بنیادی خبره ده چې داسې تپوسونه به نه کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. داسې تپوسونه به پیغمبر نه کوي چې درته جواب درکړي او بیا پې خپې، داسې جواب درکړي چې دا مرکن دې مات شي، بیا به څه کوي. نو علما وایي دا یوازې پیغمبر سره تعلق نه لري، علماو سره هم لري تعلق دی چې د پیغمبر په مسلک هم درته ناست دی، هغه نه به هم داسې تپوس نه کوي چې که داسې جواب درکړي چې بیا پې ته خپې. نو بخلاصه دا ده چې اغلوطات داسې تپوسونه چې عقیده، عمل، سنت، آداب و مستحب و مکروه سره تعلق نی، چې تا باندې کم شی لازم دی یا پتا دا لازم دی چې ځان ته ساته، نو هغې نه بغیر زیاتي تپوسونه به نه کوي. دا منه دي، منه نه په میسجونو کې چا دا تپوسونه کوه، او که چا میسج راولېږه ختموه. دا بې ضرورت او فضول خبرې دي. نو دین فضول سوالونه شروع کړل بني اسرائیلو. نو دینه څه معلومه شوه؟ یو به د پیغمبر نه فضول سوالونه نه کوي، یو خدا معلومه شو. نو حضور پاک وایي که هر هغه وی رانیولې وی لال کړی وي دوی کار پې کېده، خو ځان ته یې په خپله خبره ګرانه کړه. دویمه ته څه معلومه شوه؟ انشاءالله ووی. که انشاءالله نو ووی د تقوا به دې نه پیدا کړي. نو هر کار چې ته کوې ورسره انشاءالله وایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل چا د مسلې تپوس وکړ. راشه او درته جواب در کوم. هغه ته خو یې سبا یاد کړه، وایي 15 ورځې لیټ شوه، خلک هم پریشان، هم پریشان. 15 دن پس دا آیت راغی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. وی هر کار چې کې انشاءالله وسره وایه، دا کار به سبا درته کوم که د خدای منظوري، ځکه دا کارونه خو الله درته کوي، ځکه خبرې خو درته الله راچوي. نو انشاءالله به وایه. انشاءالله دې ونه وي دا وحی مې درته ځکه لیټ کړله. نو دویم کې دا چې کم کارم کې په انشاءالله، هلکه سبا به زما دا کار کې حجي بالکل به کوم، څه پته لګي مړ شي، خپې دې شلی شي، کار ونه شي، په انشاءالله کوم به. انشاءالله څه که الله ته خوښه شي، الله ته منظور شي، نو انشاءالله ورسره وایه. نو دویم ټکي پکې دا ادب شو. نو ورته څه وایي؟ وی ښه داسې غوا خو مونږ صاحب راته وښایه انشاءالله کوې. نو قال انه یقول انها بقرة، دا داسې غوا ده لا ذلول تثير الحرث لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. داسې غوا ده چې دا نه جوتی ده، جوتیم نه ده چې ارټ پې ګرځي او یا پې څوک یوې کوي، او بار چې دی
بارم پی نوڑی بارم پی ندی ورشوی او لا شیعت فیها لا شیعت دو معنی دی داغم پی نشتا تکا زیالا دا او لا شیعت عیبم پکی نشتا بیمارم ندا پورا روغا دا ٹک ٹک نکی ٹوخی گی نا طبق مبق بنی والے ٹوخی گی بمنا اوہو شی اس بدتا پتاو لگی کہ دا غوا استرا پیدا کی دا سی غوا چه نه ځوانه ده نه بوډۍ ده تکه زیاله ده مزیداره خشته زیاله شوخه او دا دریم شرط د هغې نه سخت شو خطرناک شو کم بخته خو یو غوا راونیسئ که نه دا دریمه پکې د هغې نه سخت شو چې دا به نه پټې ارټ تاوئ او نه به تسقي الحرس او نه به ځمکه شلی نه به پې کار شوي جوتي به نی کار به پې نه شوی دی او لا شیعة فیها داغ به پکې نه ظاهر وي او نه باطن وي نو هر غوا چې زیاله به هم پیدا کړي خو پخپه خو به یې چېرته یو تور داغ که یو سپین خو به پکې وي شونډه کې خو به یې داغ که نه غوږ کې خو به یې داغ نی پوټې به هم پکې وي هغې څه وایي قالوا الآن جئت بالحق او دې نه په درېیمه خبره کولی نه شي که درېیمه خبره کوي ورته به وایي چې ښه دومره انچ اوچتی او دومره پوټه پلنی بیا به ورسره څه کوې بیا خو یې بلکل نشي پیدا کولی او دومره پلنی او غوږونه یې دومره اوږدي او شونډه یې دومره اوږدی قصه ورته ګرانېده بس پوه شو صیبه بس رښتیا خبره دې وکړه رښتیا دا نه چې ګنې دوی ته د غیب علم و یا دوی ته څه دغه و نه نه جي بس چې زمونږ کوم مقصد و هغې سره دې برابر خبره وکړه حق د واقعې سره مطابقت زمونږ چې کوم مقصد و چې غوا راته معلومه شي نو بس تا راته ټول اوصاف ذکر کړل او انشاءالله چې پیدا کوو ګرځېدل په غوا پسې دا غوا به اوس کوم ځای پیدا کوي نو په یو سړی و په دا بني اسرائیلو کې ډېر زیات نیک سړی و هغه چې کله مړ کېده نو یو ماشوم بچی ترې پاتې شه او یو غوی به بچی غوندې سخی و غریبانه نو ده دا غوا بورته د غوا دا بچی دا سخی دا پوټینی او ځنګل کې پرېښودله او چې ځنګل کې کله پرېښودله نو اعلان یې وکړه وی یا الله دا بچی ما تا ته وسپارله زما یو بچی دی او چې کله هغه زلمی شي ابه دلته راځي الله دا به وله ورکوي دا په تا سپارلی امانت زه دې بره دې پورته علاقو ته یو ځل تللی وم نو هلته کې ما ته چا وویل لکه دا ځنګلې غرونه او یو دی دا هر چا خپل خپل غرونه یو خپل خپل ځنګل دی نو ما ته یقین وکړه یو سړي وي موږ بعضې څاروي په دې کې پرېښي چې دا اوچ څاروي یا بچي نه راکوزو بس هغه دې کې سري په خپله پکې لویږي وی داسې څاروي هم پکې شته چې هغه هلته بچی غټه شوي هم ده او لنګه شوي هم ده او بچي هم شوي دي په دې ځنګلونو کې چې کله مو ضرورت شي ورپسې لاړ شو بیا راکوز کړو نو ځنګل کې دا بچی پرېښود او پاللی وسپارله نو چې مړ کېده نو ښځې ته وایي چې دا بچی د کله بالغ شو نو دغه ځنګل ته به یې ولېږي نو ما الله سره یو امانت ښودی ګوره عقیده خو عجیبه ده که نه یقین محکم الله سره مې یو امانت ښودی دی نو دی به الله ته آواز وکړي او داسې به وایي ای د ابراهیم ربه ای د یعقوب ربه ای د ابراهیم ربه ای د اسحاق علیه السلام ربه او ای د یعقوب علیه السلام ربه زما پلار تا سره یو بچی د غوا امانت ښودی نو ما لی راکړه الله به یې ورکړي نو هغه هلک لاړ نو مقصې اواز چې بالغ شو اواز یې وکړو نو غوا وله راله نږدې وله راله او د پړي نه د مرۍ نه ونیوله او کور ته یې را روانه د دې مثال هم در کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هم د بني اسرائیلو یو قصه ذکر کوي بخاري کې شته بخاري شریف کې ده چې بني اسرائیلو کې یو سړي د بل سړي نه قرض وغوښته ورته یې وی کله به یې راکړي ورته یې په پلان کې تاریخ به یې در کوم کم ځای به یې راکړي وی دلته به یې راکړي دلته به یې راکړي وی ګواه وی الله ګواه کوم وی ضمانتي وی الله مې ضمانتي دی دې د پاسه اوس څه د پاکستان مسلمان نو او هغه بني اسرائیلو پکې خباستونه هم ډېر دي خو قسم دی اوس دې مسلمان خو چې د مسلمان پیسه د خېټې لاندې کړه بس وي دا مې د مور پی دی ګواه راکوي ګواه الله دی ضمانتي راکا وی ضمانتي مې الله دی خو په پلان کې هر ورځ به دې ځای کې دله در کوم په پلان کې تاریخ په پلان کې ټیم وی دا در مې کړی چې خدای دې ګواه کو خدای دې ضامن کړو پاتې پکې څه جوړ پیسې ورکړو اوس چې پیسې ورکړې اتفاق ته ګوره حضور پاک فرمایي په هغه ورځ سیلاب راغی باران وشو سیلاب راغی او چې کوم ځای ورته خولی و نو هغه ځای کې اوبه بهږي اوس بره په غرونو باران شوی دی خوړ راغلی دی بله اوبه دي دا سړی لاړ یاره وره ځمه که چېرته هغه ملګري په کښتۍ کې را پورې وځي او ما له خپل شی راکړي نیټه مې پوره ده او یا که ما کښتۍ ومونته نو زه به ور پورې وځم خپل حق به ترې والم هغه سړي څه سوچ کړی دی چې ما خو الله ګواه کړی دی
او ما خو الله ضمانت کې ورکړی دی نو د خدای سره خیانت خو نشم کولی نو هغه یو لرګی راواغېسته اوس د کشتۍ سته چې پرې راشي او نه دی ورتلی شي لرګي یې راواغېسته هغه یې دننه سورې کړ او هغه پیسې قرض یې راواغېسته او په هغه لرګي کې دننه ور بندې کړلې لرګی یې پرې ډک کړ او د پاسه ورپسې لرګی بل ور ټک واو چې څو چاته پته ونه لګېږي او هغه لرګی یې راواغې د دریاب غاړې ته راغی او د دریاب په دغه غاړه کې اوبو ته راوویسته الله وی ته مې ګواه کړې ګور اوس ښه یقین دی ته وایي الله ته مې ضمانت کې ورکړې ټیم مې پوره دی ورځ مې پوره ده او سړي نشته اوبه راغلي دي نو خدای ما په دریاب ور وغورځولی هغه خپل حقدار ته یې ور ورسېد او وړکې وایي که دا ور ونه رسېدې او اوبو یوړې نو نورې به ورکړو د هغه حق په دې نه خلاصوم نورې به ورکړم چې بیا اوبه کیني معذور یم خو یاره به دا یو چل کوم دریاب کې لرګي ور وغورځم نو دې راغې غریب اوس په دې غاړه ګرځي چې کشتۍ راشي چې ورشم او یا کار هغه چې ما له خپل حق راوړي ما خامې شو هېڅ خود مې ونه کړ دې کې ګوري یو لرګی دې غاړې ته راغی لرګی یې راوچت کړ چې دا خشاک خو به کور ته یوسم که نه خشاک به یوسم کور ته نور خو قرضدار یې مال راغی نو اوبه وچې شوې نو چې کور ته لاړ او لرګی یې کور وغورځو خدای ورته مال دې راوړه ویل ښځې خوړ راغلی سړی خو ما ونه لید د کشتۍ وه چې زه پورېږم نه راغی نو دا لرګی مې راوړه د خشاکه چې خوړ کیني بیا به ورشم ته برګې راواغی خو چې لرګي دې ټس ورکړه پیسې پکې لاندې راووتې او مقه لرګي خدای را رسول بخاري شریف کې نبی علیه السلام فرمایي صحیح حدیث دی او ورسره کاغذ هم لیکلی پروت دی چې دا پیسې ما درو لیږلې الله مې ضامن کړی دی الله مې ګواه کړی دی او درو مې لیږلې الله به یې در رسی چې هغه صاحبه که لرګي مات که پکې ټولې پیسې را در ووتلې الله ولا رسول بیا چې خوړ ختم شو هغه سړی راغی نورې پیسې راوړې نورې وی تا له خو ما یو شی رالیږلی و رسېدلي خو به ني وی رسېدلي دي ستا ختم وی ښه که ني دا یې نورې مې درته راوړه مجبور نو چې په الله د اعتماد وکړه درته به یې را رسئ بهر کیف هغه غوی راونیوله کور ته یې روانه کړه مور ته یې وښوله غوا غټه ده خشتت زیړ رنګې دی هم هغه صفتونه دي پکې چې بني اسرائیلو ته الله کم صفتونه ښولي دي مورې دا به خرڅه کړو بچې خرڅه که خو چې چا باندې خرڅی تپوس په ما نه کوې ګورې چې څنګه لاړل او سړي ورته وي یو فرشته وله د انسان په شکل کې راغله ورته یې وی د غوا خرڅی وي یو پسو وی ته څه راکې وی زه خو دومره روپۍ در کوم وی ښه ده ټیک ته خو مور سره سلا کوم وی مور سره سلا مه کوه د دې نه زیاتې در کوم وی نه مور سره به سلا کوم وی مه کوه دې نه زیاتې در کوم یاره چې مور سره مې سلا نه کړې نو نه خرڅوم واپس لا اوس دا سړی دومره نیک دی د مور تابعدار دی د مور داسې تابعدار دی چې څه به یې ګټل درې ځایه کول به یو ځای به یې په ځان لګولې یو به یې په مور لګولې یو به یې خیرات کولې دا د مور د دعا برکت دی اوس مور ورته لپې لپې دواګانې کوي چې سا روزي بچي ته دعا کوي او چې ماښام راځي نو د خپل بچي ته دعا کوي د مور په دعا کې رونو دوه فایدې دي ګورئ یو فایده پکې دا ده چې عمر به د خدای زیاتی چې مور ته څوک چاته دعا کوي او دویمه فایده پکې څه ده مال به دې زیاتېږي دا مسله یاد ساته عمر او مال به یې دواړه زیاتېږي چې مور سره ښېګړه کوي او د مور خیال ساتي او چې څوک د مور خیال نه ساتي عمر به هم کمیږي مال به هم کمیږي بلکې بعضې علماو لیکلي چې څوک د مور پلان نه عاق شو عاق وی اوو پشتو پورې به مال مخکې وي او دی به ورپسې وي غریب به اوو پیړو پورې به هغه سپېرهتوب د په اولاد کې چلیږي دومره خطرناکه خبره ده نو ده به د مور خدمت کوو نو چې مور ته یې مورې او سړي خو دونه پیسې راکړي مې سلا به کوم زیاته یې کړې راته مې سلا به کوم نورې زیاتې کړئ وی بچې داسې معلومېږي لکه د غوا د ډېرو پیسو ده ورشه بیا منډی ته بوځه خو ګورې ما تپوس ته بغیر به نه خرڅې ښه هلته بیا ورته خلک هغې په ډبل پیسې ورکول وی نه مور نه به تپوس کوم درې ورځې بوتلو پیسې به زیاتېدلې وی مور نه به تپوس کوم سړی ورته وایي وی داسې کای زه فرشته یم او دا غوا خرڅه نه کې دا به په هغه چا خرڅی چې د دې سرمنده له د سرو زرو نه ډکږي په هغه چا به خرڅی د سرو زرو نه به ډکوي درته او غم یې مه کوه دا پیسې به ته میلاویږي د سرو زرو نه به یې دله ډکوي تا د مور خدمت کړی دی مور درته لپې لپې دعاګانې کوي هغه بس خوشحاله شو بني اسرائیل ګرځېدل غوی صحیح کړه یا لکه هغه ودروه خرڅې او چې آخر ناوله نه یو خله پورې وکتله حقه صفتونه پکې دي الله مو بخه جومات کې زمونږ کار روان دی او مهرباني وکړئ
تعاون پکې وکړئ. موږ به را شیټرنګ شروع کړی، تاسو ته به کتلي شیټرنګ شروع شوی دی او دیوالونه هم سرته رسېدلي دي، صرف لنټر پاتې دی. نو د الله کور دی، تاسو ته ما ویلي د خدای کور دی، مونځ پکې کېږي او بر پکې ستاسو بچي دا ماشومان به پکې قرآن یادوي او مونځ پکې کېږي او د الله کور دی، بل څه غرض پکې نشته. نو دا څومره چې د چا څه وس کېږي نو مدد هم پکې وکړئ. او تاسو ته ما مخکې ویلي وګورئ، زه بار د چا نه چندې نه غواړم، څوک به په ما ثابته نه کړي چې ما بار چا نه چندې غوښتې دي یا چاته مې ویلي چې پیسې راکړي، بالکل نه غواړم، دا مې عادت نه دی. نو که تاسو څوک دوستان وي یا ستاسو په خپله څه سیمټ پکې چا وکړله یا سیخ پکې چا وکړه یا د شیټرنګ پیسې پکې راځي یا نور څه پکې چا څه وس کېږي، نو دا خپله یا خپلو دوستانو ته نو چې دا جومات الله تعالی په خیر تکمیل ته ورسوي. ځکه زمونږ خلک د جمع ډېر زیات شوی دی، نو نه ځای ګیلان دی او بره دیوالونه هم دي او دغه نه چت پې نه دی اچولی شوی، نو سورې به مې په اوړي کې باد باران نه به محفوظي. د الله کور دی وروڼو، ګورئ د لوی رب کور دی، نه زما کور دی نه د کندیله چا کور دی، دا د الله جومات دی او د الله کور دی. خدای به جوړوي انشاءالله العزیز. ځکه زمونږ خاص مقصد پکې دا دی چې د مونځګزارو ته لږ اسانتیا راشي، د میلمنو ته اسانتیا راشي. نو مهرباني وکړئ، په خپل هم پکې تعاون وکړئ او خپلو دوستانو ته مو ووایئ او چې دې کې تعاون وکړي. د ستاسو په وجه که نور چا په دې کې مدد وکړو نو چې د هغوی څومره ثواب کېږي دومره به خدای پاک تاسو له هم درکړي. به هر کیف هغه څه خبره مې کوله چې غوا وی خرڅی وي پسو خرڅی وی دا خو زه او موسی علیه السلام ته وخلوی بس دا ټیک ته وی دا خو زه خرڅوم خو دا سرمن به راله د سرو زرو ډکوی. او کاکا دا دومره پیسې وی نه خرڅوم دی نه کوم نه خرڅوم. بس هغې مجبور د دوه قومونو جګړه پې جوړېدله، خپل منځ کې وله پیسې راتن کړې او هغه غوی ته په بیه واغېسته، سرمن یې دله د پیسو ډکه کړه وله یې ورکړه. دا د مور د خدمت اثر دی وروڼو. ګورئ نن سبا زمونږ خلک مور ته په سپک نظر ګوري، بس چې واده یې وکړه که نه او بیزو یې کور ته راوسته، بس د بیزو د خپې شلنګ چې واورېده بیا په مور څه کوي، بیا وی مور الا او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی، مور الا او خور بلا وی ښځه نعمت د خدای تعالی. بیا ستا ښځه نشته ځکه یې قدر کې که تعلم چې ته بیزوټی راله که نه خدای شته کړې ورته بیا نظر دې ورته وکړو اوزګارې ځکه په دې تمه یې کوې چې ته بیزوټی راله وګورې. بهر کې بشیر جان خاص ښه سړی زموږ ورور دی، دا خوشطبي ورسره کوم. ډېر خلک الحمدلله نیکان صالحان دي چې د خپل ښځې خپل حق په خپله پوره کوي او د مور او د پلار خپل حق په خپله پوره کوي. شکر الحمدلله، دې کې خیر او برکت دی. هغه له خو یې پیسې ورکړي د مور د برکت نه او دوی غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه الله تعالی فرمایي فقل نضربوه ببعضها، د دې لکه غوښه راولې دي مړي پورې وجنګوي، چې غوښه یې د هغې راواغېسته او مړي پورې وجنګوله نو مړی جمدې شو. چې جمدې شو وی چا وجلې نو چې کوم مخامخ ورته ولاړ ورواره وی ده وجلې. سړی معلوم شو والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله راښکاره کو. او الله وی دا کار مې ولې وکړه وی چې تاسو دا یقین راشي چې ګورې زه مړي جمدي کولی شم، دا مې دغه جمدې کړه. یو پکې دا حکمت چې مړي جمدي کول، د غوا هغه تقدس هم دله نه ختم شو او قاتل هم پیدا شو او دوی له سزا هم ورکړی شو چې پیغمبر پورې ملنډې کوي او بار بار تپوسونه کوي پرې چې پیسې دې نه زیاتې لاړې شي. او هلته هغه سړي د مور خدمت کو نو هغه ته د هغې بدل هم میلاو شو. او بل چې په الله دې کم شي وسپاره نو الله به یې درکوي. دا ډېرې خبرې د دې نه معلومې شي. دا د بني اسرائیلو یو خباست. یو دوه خباستونه یې نور هم شته خو وخت خلاص شو. یو ټکې به وویم صرف یو. حضرت موسی علیه السلام ډېر حیاناک و، دومره حیاناک و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حیاناک و او پردناک و ډېر زیات. نور خلک خو دومره حیاناک نی او هر پیغمبر کې حیا ده او حدیث کې راځي الحیاء نصف الایمان، حیا د ایمان نیمه ده. ګورې او بې حیا سړی د خدای دشمن دی. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، وی چې حیا د کینې چې څه دی خوښی بیا کوه. حیا ډېر لوی شی دی جناب. مور نه به حیا کې، پلار نه به حیا کې، مشر نه به حیا کې، ښځې نه به خاوند د پیغمبر علیه السلام د حیا یو خبره درته وکړم.
لکه یو پوټۍ مناسبه خو نه ده خو درته ویم حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک کې څومره حیا وه وی دومره حیا پکې وه چې یو پیغله جینۍ چې واده شوي ني د هغې نه پکې زیاته حیا وه کومه جینۍ چې پیغله ده واده شوې نه ده او پړونه کې بنده ده دام وایي چې په خپله بورقه کې پټی بار نی وتې د هغې نه پکې زیاته حیا وه او یو ټکې به پکې بله مهم بېادبي دی مافي وی ما رأیت منه ولا رأى مني وی ما د نبی علیه السلام مخصوص اندام نه دی لیدلی او وی رسول الله مبارک زما مخصوص اندام نه دی لیدلی دومره حیا وه په حضور پاک کې نو پیغمبر کې خو حیا وي ډېره زیاته نو موسی علیه السلام چې به لمبل چېته پټ ځای کې به لمبل او چې هلته به پټم لمبل نو ځان نه به څادر تاو کړو چې ما څوک ونه ویل نو دې خبیثانو ته ګوره دې په الزام ولګو وی دا د په اندامونو کې بیماري ده وي ځکه پټ لامبي یہ پیغمبر باندې د الزام لګول شرمېدل حیا پکې نشته خدای نه هم نه یارېدل په پیغمبر الزام لګول اوس دا په علماو په نیکانو خلک الزامونه نه لګوي دغه مثال دی قسم دی که دې زمانه کې پیغمبران مې دې خلکو په هغې الزامونه لګولو دا ګوره ته د حقیقت دی شل نکتې پکې نه راوباسي څلور ګوتې ځان ته رامراتو کې هغې ته نه ګوري یو بل ته نیسي بهر کیف څه وایي وی دا د ده په مخصوص اندام کې بیماري ده وی دا ځکه موږ سره یو ځای نه لامبي دي خو بربڼ یو بل سره یو ځای لامبل او موږ نه ځکه پردې کوي یا خدای پاک هلکه دا خو دا چل دی او ده کې دا عیب دی او دا څنګه چل دی سره دی چې څونه معجزې یې ولیدلې او څومره څیزونه یې په دې خپلو سترګو لیدل ما راته د هغې بیان ټول کړی نو الله وی ورېږه دا عیب وله ښکاره کوم نو یو ځل یې لمبل نو جامې یې په یو کاڼي کې ایښودلې نو چې کله د لامبل دا بخاري شریف کې حدیث راځي نو چې د هغې نه فارغ شو او کله یې جامې اغوستلې نو کاڼې تاویږي منډې وی او جامې پې د پاسه دي منډې وی کاڼې تاویږي جامې پې د پاسه پرتې دي او منډې وی او دی ورپسې اوس په غوسه کې را روان دي کونټی ورسره د صوبي یا حجر صوبي یا حجر صوبي یا حجر جامې راکه کاڼې ودرېږه جامې دې رانه یوړې کاڼې نیغ لاړ او د بني اسرائیلو په یو ډله کې ودرېدو چې هغې ورته وکتل اوهو دا خو اندامونو نه ده چې دننه باطن ډېر پاک دی ډېر صفا دی هېڅ د کې هېڅ غلطي نشته او هغه فورا موسی علیه السلام جامې راواغې دننه یې تو کړې او په کاڼي باندې په کونټۍ غزارونه شروع کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی والله وی قسم په الله چې ان بالحجر لندبا من ضرب موسی د موسی علیه السلام د وهلو نه په کاڼي کې اثرات پیدا شو کرخې په کاڼي کې پیدا شي حالانکه په کونټۍ په کرخې کې کاڼه نه پیدا کېږي خو کونټۍ وه د الله د طرف نه ملاو شوې ده او د موسی علیه السلام معجزه شوه اثرات پکې په هغه کې پیدا شو نو دا الزام هم په پیغمبر او هارون علیه السلام په ځنګل کې مړ وفات شوی وی دا موسی علیه السلام وجلی دی د الزام یې پې لګول نو دا الزامات به پې لګول او رب العالمین به د هغې صفایه راوستلې د یې ناکردی دي د یهودیانو او د بني اسرائیلو دغه رنګې زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره تکلیفات رسولی دي نو یو خبره د ناکردو بل هم ده وخت ختم دی به انشاءالله کوشش وکړم چې آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي خدای موږ د پیغمبر او د خدای د خلاف نه وساتئ الله د دین د دشمنو نه وساتئ الله زموږ که څوک مریضان دي روغ صحتونه نصیب کړي که څوک مردگان دي زموږ دلته کې تېره جمعه خو زه نه ومه څه عذر او زموږ د محمد حسین حاجي صاحب ټبر وفات شو هغې ته دعا وکړئ چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او الله تعالی د آخرت لوی سفر د خوشحالو کی او بیماری تیره کړې د غریبې الله یې د هغې اجر په قبر کې نصیب کړي نور څومره مردگان وفات دی الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او واقع کې طالبانو ډېر خدمت کړی او ډېر ښه بنیادم خدای دې وبخي څومره مریضان دی الله ټول له شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي چې چاته پریشانۍ د جمعې مبارکه روز د خدای پریشانۍ ته لرې کړي او په خوشحالو باندې بدلې کړي او د جومات د چت هم دعا وکړئ الله ته په خیر تکمیل ته ورسوي کوم مسلمانان چې پکې د مال او د بدن مدد کوي او تعاون کوي الله هغوی له د هغې اجرونه ورکوي برکتونه ورکوي او زموږ دا جومات الله په مانځه باندې او په دین باندې او د قرآن شریف په درسونو باندې آباد کړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله